شیرینزاده صاحب وایي چې مسافر مه وژنې خاونده او په زنکدن کې د وطن ارمان کوي نه، او بیا وایي چې ګاډیا سر دې د ویشتو دی زما لالی دې په دکن ولګونه. د عبدالله ملک صاحب، دغسې د ابو جمال صاحب، دغسې د ملک عبدالکریم صاحب، د زید خان صاحب، د دې ټولو د شتون د موجودګۍ ډېره زیاته مننه کومه. ډېر معتبر نومونه ناست دي، ډېر درانه خلک، او دا بیا هغه خلک دي چې دا د دې قام، د دې ولس، د دې خاورې په غم باندې ککړ دي. دیو کې دا احساس دی، دا جذبه ده چې نن دیو دومره لوی مودې راسې لګیا دي تاسو سره په ژوندۍ بڼه باندې خپلې خبرې شریکوي. زمونږ هغه ملک رور اوس چې لاړ، د هغه جذبات بیخي ما اورېده او داسې را باندې لګېده لکه هغه په پرهر باندې چې څوک پهک دي یا په ټکور دي، ځکه چې د دیو جذبات باید چې موږ ډېر په قدر سره واورو، ډېر په احساس سره واورو. په دې باندې ما وخت په وخت د ټلویزیون نه، د ریډیو نه بیا پروګرامونه کړي دي شیرینزاده صاحب، ډېر د سنجیده پلیټ فارمز نه. شوکت یوسفزی غوندې خلک چې زموږ مخکې ناست وو، هغو ته موږ په سترګو کې سترګې ورکړي دي او موږ ورته دغه موضوع ایښې ده. دغسې تیمور سلیم جګړه صاحب، هغو هم موږ ریډیو ته راغوښتي دي او دغه موضوع ورسره موږ څېړلې ده چې داسې کار دی چې لږ به موږ ویژنري دي څیزونو ته ګورو. دا مسافر څه د خیر وجه نه نه دي تلي، دیو هغلته د اور ټاټکې په سر ګرځوي، د سعودي عربستان، د یو ای ای، بیا په هغې کې چې مختلف دا اووه ریاستونه دي، د دې دومره سخته ګرمي د شیرینزاده صاحب چې هلته څوک هم ټینګه نشي کولی، او د یو خاص ګرمۍ د لیمټ نه پس دغه ځای شرطي او پولیس په خپل هغه خلک واپس کوي. دا پښتون دومره سخت رور دی زمونږ چې دی په هغه ګرمۍ کې په ځان نه دی، په خپل وجود نه دی، دی مزدوري کوي، دی حلاله مزدوري کوي، محنت کوي، او بیا هغه څه رالیږي خپل ملک ته. زمونږ د ملک که بلها خاندانونه، فامیلونه آباد دي، هغه دی یو مسافر په ګټه وټه باندې آباد دي. ما ته ډېر زیات افسوس راشي او زه ډېر نیغ په نیغه د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې په دې ځای کې ټک کومه چې هغو خبره کوي د مدینې د ریاست، هغو خبره کوي د انسانیت، هغو خبره کوي د انصاف، د حق او د حقدار. خو ما ته ډېر افسوس راشي زه چې دا حالات وینم، یو طرف ته د پټرولو دغه ذخیره اندوزي، بل طرف ته د مسافرو ورځ او شپه په سرو سترګو باندې جړل. نو زما دا زړه ترمې شي او دومره سخت خفه شمه چې عمران خانه خو چېرته کرکټ به دې کوو، عمران خانه شوکت خانم اسپتال به دې خلاص کړی او د هغې دپاره به دې کار کوو. سیاست کول یوه ډېره پراخه سینه غواړي. دا د 11 کلاړیانو د ټیم لوبه نه ده، دا د 2 کروړه عوامو د عزت نفس سوال دی. موږ په پوره نړۍ کې د پاکستان خلک ذلیله کېږي. ما سره مسافر خبرې کوي د کرغزستان نه، د یو ای ای نه، د امریکا نه، د اټلي نه، د رشیا نه. هغو وایي چې یقین وکړه چې نه مو ام بي سي ټلیفون اوچتوي، نه مو د ډوډۍ خوراک څښاک څه تپوس کېږي. مراد سعید کله کله اسې یو شوشه پرېږدي، هغه خو تاسو ته پته ده چې هم یہ کریں گے وہ کریں گے، 50 کروڑ ارب ڈالر IMF کے منہ پہ دے ماریں گے، یہ اس کے منہ پہ. چرته خبره کول، چرته تقریر کول، چرته بیا عملی ګام پورته کول، دې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. ما دیو ته د هر پلیټ فارم نه شیرینزاده صاحب ډېر واضح ویلي دي چې یاد ساتئ ګورئ چې د دې الله تعالی د مخلوق سره کم حکومت، کم خلکو بد وکړو، نو شیرینزاده ما او تا به صرف انتظار کوو دا نیچر، دا قدرت په خپله د هغو نه بدل اخلي. نو زه دا حکومت مکمله توګه باندې په دې باندې ټکونه کومه، دا غندمه، دا ناکامه ګڼمه په دې کې چې زما غریب ورور خپله وینه خوله یو کړي، هغه خپله د خولې نوړۍ نیمه کړي او دلته راولېږي زما دې وطن ته، خپلو دې خلکو له چې په هغې کې دا ریاست او دا حکومت زموږ نه بیا ټکسونه وملي، کارډ غوندې شي کړي زموږ نه ټکسونه علي. زما دغه یو غریب ورور بهر ځان خوار کړي، په ځان سختې پختې تېرې کړي، او نن زما هغه ورور چې دی رور هغه ته یو جهاز نه میلاویږي، هغه که د ټکټ خبره کوي نو هغه دې حد ته رسولی دی. زموږ یو ملګری سار شوی نو هغه بیا د دې ځای نه له موږ پیسې ولېږلې او یو لوی شرمنګۍ باندې موږ راوویست. بیا چې راغی دلته په قرنطینه کې چې د هغه کوم بد حال و، تا به وایې که دی وروره چېرته د ایډز مرض باندې اخته دی. نو زه د حکومت دا رویه انتهایي نامناسبه ګڼم. د دغه سخت وخت کې په دغه کړکېچن حالات کې که نور هېڅ هم نه د دیو اخلاقي او د دیو مارلي او سپورټ پکار و. عمران خان چې د دنیا په سطح باندې هغه یو پاپولر فګر دی، هغه تعلق لري، پکار ده چې هغه هرې امبیسۍ ته پرسنلي ټلیفون کړی وی چې که دا زما مزدور دی
که دا زما نوکر دی که دا زما د وطن هر یو وګړی دی پکار ده چې د عزت نفس مجروح نشي د په ټایم باندې ډوډۍ ورسي زما غریب ورور چې جوړي په هغه کې جذبه په هغه کې ځواني همت نو دی به د سعودي خلکو له ټاټکي چلی دی به د امریکې او د یو ای خلکو له چې کوم دی دغه د اور ټاټکي په سر باندې ګرځي او کله چې په هغه سخته راشي هغه بې حله شي بیا به د ده له تپوس هم څوک نه نو زه وایم چې هغه هارون باچا یو کلام ویلی دی چې سر کې درب او که مازغو کې واښه شوي دي دا خلک ولې خلک وژني په دې څه شوي دي په دې خلکو باندې څه شوي دي او ما ته ډېر زیات افسوس راشي چې هغه خلک چې هغو به سینه ډبوله هغه خلک چې هغو به دلته وي چې اوورسیز خلک د موږ له فنډونه راولېږي چاندې دې راولېږي دې غریب ولس هلته خپل د بیلچې حق حلاله مزدوري د ډالرو په شکل کې رالېږلې ده د رینګټو په شکل کې رالېږلې ده د ریالونو په شکل کې رالېږلې ده او نن زما غریب ولس په سرو سترګو باندې جاړي د چا چې سفارش دی څوک چې د پارټۍ ورکر دی کله چې شیرینزاده صاحب د ریاست مثال د مور دی مهذبه ریاستونه د مور او د پلار کردار ادا کوي مور او پلار بیا دا نه وایي چې زما دا یو ځای خو تور دی دا بل سپین دی دا بل دنګ دی دا چیت دی ښه چې څوک د پی ټي آی کسانې اثر رسوخ والی هغه به راځي د هغو دپاره د 777 په نوم باندې یو خصوصي تیاره لیږلی کېږي او زما هغه غریب رور چې هغه به مزدوري کوي هغه به ورځ او شپه ځان وژني هغه به هېڅ پرسانې حال نه نو دا چې څومره وغندلی شي ما په خپل د یوټیوب د لارې د فیسبوک د لارې د ټي وي د لارې پروګرامونه کړي دي هغه په ریکارډ پراته دي ما ته دا سیاسي چارواکي وایي چې ته خو دلته یو په سکون یو دا ته ولې دا خبره کوې نو زه ورته دا وایم چې زما په فن باندې د اور پورې شي چې زه د خپل قام ترجمان نشم دا د دنیا د ټولو نه لویه بېخوندي ده دا د دنیا د ټولو نه لوی دوستوب دی چې په سخت وخت کې د خپل د رور سره ونه درېږي ته د هغه احساس ونه کړې دا تپوس به ستا نه سبا کېږي په هر حال به کېږي او دا زمونږ فرض دی نن ورسره هم ولاړو سبا به مو او چې تر څو پورې مو ژوند وي نو موږ به د هر ظالم او جابر په مخ کې لکه ډال ودرېږو او خپله خبره به د لوی الله په عدالت کې ښه په نره باندې رسو بالکل زه په دې کې هیڅ شک نشته ستاسو دغه کوم خبر چې تاسو کوئ نو هغې کې پوره وزن دی او ډېر غټ مطلب د اثر لري او زما خیال دی چې څه نه څه اثرات خو راغلي هم دي کار روان دی خو موږ مطمئن لا نه یو ځکه چې زموږ ما خدای یو دغه کړی دی چې زه یم د آخري زما چې کوم یو مسافر پاتې د هغې پورې به زه لګیم او دا جدوجهد به کوم تقریبا 2.5 میاشتې قابو شوې او دا زموږ 15 ګنټې 6 ګنټې زموږ پروګرام روان موږ کنټینیو کوو او په دې کې د دې مسافر موږ ځان سره انګیج ساتو چې یاره د دې دا خیالات او د دې دغه بدلیږي لکه مطلب دا دی چې تی په فکر باندې کېږي نو ځان ته فکر نه د هغې رسپانس ما ته دا راځي چې هغه وایي هم چې یاره ستا د وجې نه مطلب دا دی موږ ښه فیل کوو مطلب دا دغه ذهني تناو هغه کمیږي د هغې سره نو په دې موقع ته شعر ډالۍ کوي چې یو داسې یو شعر بالکل چې مطلب شیرزاده صاحب ما بیخي یو نوی کلام لیکلی دی تازه نو په هغې کې یو هیله ده یو امید دی یو جرت دی د ټولو مسافرو ته ډالۍ وي کلام دی شیرزاده صاحب وایي چې الوتله ښې پښې وزرې ساته او د بزدلانو نه ځان لرې ساته الوتله ښې پښې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته او د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازادې څو کونترې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازادې څو کونترې ساته حاجي صاحب شابسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته حاجي صاحب شابسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته ستا د وطن مینه بس دغه وچې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته ستا د وطن مینه بس دغه وچې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشا خوله کې خبرې ملغلرې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشا خوله کې خبرې ملغلرې ساته او ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم ته دې د زړه دروازې لرې ساته خوشحاله راځه ډېر ښکلی دی افسر افغان صاحب واواجي دا خوشحال بابا وایي خوشحال خان خټک وایي چې یو تر بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي کېدی
او بیا اقبال شاکر صاحب وای زمونږ نه مکتب شته نه استاد شته خو سړی شي زمونږ سره چې هسې ناسته پاسته سړی وکړي نو شیرین زاده صاحب دا ستا د محفل برکات دي انوارات دي چې تا سره هسې ځان څوک ومږي نو د هغه نه بیا خوشبویانې روانې شي او خوشبویي درنه لا هغسې راخیږي که هر څو ته پاڼه پاڼه شوې ګلابه نو دا ستاسو عظمت دی چې دا ملګري خوشحاله ساتئ پیغام به مې دا وي زمونږ ابو جمال صاحب چې اصل خبره دا ده چې هغه وایي چې دنیا فاصلې وهي لګیا ده او پښتانه یو بل خپې وهي لګیا دي نو موږ دې یو کار وکړو یو کار که د 21مې پیړۍ پښتانه اوس هم وایي چې ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه اوس وخت دی د شعور نه به مورچې جوړول غواړي که موږ اوس هم د شعور نه مورچه جوړه نه کړه که نه او موږ خپل دا بېځای څیزونه دا بېځای عقاید دا جهالت دا قدامت پسندي دا ختمه نه کړه یقین په خدای وکړه هغه قام چې هغه 6,000 کاله رستونی تاریخ لري د پیر روښان بابا نه راواخله په خوشحال بابا راتېر شه او تر باچا خان بابا پورې موږ ډېر لوی لوی پوهان لرو موږ په دنیا کې وهل خورو ټکول خورو بېعزتۍ خورو مړه شو مات شو زخمی شو د دې یوازینۍ وجه دا ده چې موږ خپل هغه قدامت پسندي هغه جهالت نه پرېږدو او دغه حال په دې کرونا کې زمونږ دی چې زه د خلکو سره اکثر ما خو دا ملګري ډېر پېژنې نو ملګري چې راشي میلاوېږي زه ورته وایم چې یې زما وروره وایي چې خاطره زه له تا نه چا وړی یم وار به دې راشي که لږ وار دې وکړو ما ورته وایي چې زه تاسو سره مخکې نه یم میلاو شوی بیا به هم میلاوېږو دا په خیر او دا برګړ او دا رانه هېڅ څوک نه اخلي خو خدای ته وګورئ د حالاتو نزاکت محسوس کوي نو موږ کې غضب دا دی که هغه زمونږ مسافر رونه دي که موږ دلته موږ هغه روایتي څیزونه شروع کړي په هر څیز کې موږ سختدریځ او موږ ایکسټریمیسټ وو زه وایم چې اوس به دا پښتون د اعتدال نه کار اخلي اوس به پښتون ځان پویه کوي د نوي دور په تقاضو باندې او که چېرته پښتون د نوي دور سره زغل ونه کو د عقل د شعور د علم د رڼا په بنیاد باندې قدم وانغست نو یقین وکړئ ګوره چې موږ به هم دغسې وهل دغسې ټکول دغسې بدرنګۍ دغسې بېعزتۍ خورو باید چې موږ د شعور او د رڼا ملګرتیا وکړو یو شاعر وایي چې دغه خودبینه خود آرام ملګري څوک دي دا هم قدم تنها ملګري څوک دي او زو د تیرو سینه څیرو خو ما په دې پوهه کوي چې قافله کې د رڼا ملګري څوک دي هغه ملګري چې هغه د علم د پوهې د رڼا ملګري هغه کله هم ماتې نه خوري د دنیا قامونو یو بل له لاس ورکو یو بل سره اخلاص وکړو یو بل په پورته بوتلو او موږ په دې باندې وایو چې شیرین زاده رانه ولې مخکې کېږي او ابو جمال رانه ولې مخکې لاړ یې سړو ساحل صاحب وایي چې خدای خبر ستا نظر زما د نظر ضد ولې دی موږ خو دواړه د بارودو په ډیري ولاړو موږ خو ټول کور نه غری شریک دی یار دغه سابه سوکړک او شوملې خورو موږ چې سوچ یو دی چې غریبانانو بې حل او بې وسه اقتصاد مو نشته دی کاروبار مو نشته دی ټوریزم سیلګري مو نشته دی هیڅ نشته دی یاره بیا موږ د یو بل اختلاف په کومه خبره کوو نو زما به کلهمو پښتنو ته دا پیغامي چې دا عمر خو زموږ د محبت دپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه او هغه بل شاعر وایي چې حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي نو شته څه اندازه چې څومره ښکلی به جهان شي او توبه خدایه توبه خو بیا هم څه به د تاوان شي د دې ځمکې په مخ که چېرې هر سړی انسان شي نو موږ به د انسانیت لمن نه سو مخکې به ځو बिल्कुल टेक डॉक्टर खाना प्रोग्राम के तार कले افسر افغان صاحب دا زما یو بل شاګرد دی خدا لک زما سینیئر شاګرد دی او د بتاتا د سپورتس ان شاء الله د منګ راوړو سپورتس انکر پرسن به جوړیږي او ډېر کرکټ باندې او پار سبا باندې پورا سیل دی ډاکټر خان تاسو ډېر زیات پرماش دماته کړو چې را افسر افغان خامخا راوسته غواړي پروګرام ته نو زه ډاکټر خان ته چې دته په خیراله وای او دته ته مطلب دا نور دسته نمائندګي چوکي نو مخکې ردی نشي نه ده چې ډاکټر خان ماته په خیر راغلی وای زه به ډاکټر خان ته وایم وای چې د سرتوري خور صادر شه او د غمجن مور اختر شه انجینیر شه ډاکټر شه او د دې قام په غم خبر شه نو ډاکټر صاحب ته په شعر کې هر کله یو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ او د ټولو ناول خو خپل رور افسر افغان ته
پته نشته چې کشر دی رانه که مشر دی خو لکه زما 35 سال پوره شوي دي نو اوس دې پکې ځان اچوي چې په کومه کټګرۍ کې راځي ما به دا خپل وخو اندیش بابا وایي زه دې ترېنه مشر کړم همزولي مې واړه دي ټول زار دشم غربت پوخ سړی رانه جوړ شوی دی نه ماشاءالله افسر افغان صاحب زه تا په خیرالی وایم نیکې هیلې ډېر احترامات زما لا 10-15 منټ پاتې دي موږ دا پروګرام سره ډیوایډ کړی غونته دی نو سکول دا چې د ګریډ چې دی شینزاده صاحب دی زیاتر په سوات په ملکن په دې کرنټ حواله سره د کووډ 19 په حواله سره او داسې د مسافرو ځینې پکې ایشو والي زما دا سیکشن چې دی دا یوه ګنټه دا زیاتر شعر و شاعري ده ټپه ده مصره ده انټرټینمنټ دی مسافر یو اواز دی او بیا د اخرنۍ ګنټه چې دا هغه د بخشي علي خان کوم چې وایس کپتان دی خروج نهایی ده او خروج ده او ټیکټ ده او ام بی سی ده او قطار ده او زار ده او ویر ده او مسافر ده هغه نو افسر افغان صاحب یو جهان مننه زه سپیشلی ستاسو خواله پر عالم ما چې زه وینم ځکه چې ماشاءالله ما خو ته وې تاسو هغه پښتون یوت پر تزویم چې تاسو د پښتنو لپاره حوصله تاسو ثابت دنیا ته د پښتنو هغه د پاکستان هغه صحیح امبیسیډر د پښتو هغه صحیح امبیسیډر که زه تاسو ته ووایم غلط پنه ځکه چې تاسو کې یو څو داسې کسان دي پښتانه چې هغه سره زما ملاقات نه دی شوی خو زما په دې آیډیل دي چې زه ډېر خوشحاله شم زم د مختلف قومونه انګریزان د دنیا د هر قوم چې زموږ د پښتنو په باره کې کم سوچ کوي او ستاسو په شان کسان د هغو سره کینی او تاسو انشاءالله هغه د هغو هغه برین واش وکئ نو زه یم چې هغو ځي نو هغو بس دنیا له مثال ورکوي چې پښتانه یو داسې قوم دی نو تاسو خو الحمدلله ایورګرین پرسنالټي او ون اف مای فیورټ او آیډیا دی نو الله دې راته ګل ګلزار ساته او بیا ملک عبدالکریم صاحب مې اورېدو ماشاءالله ډېر خوږ انسان دی او زه خو تېرېدم ځکه چې برید ډېر خطرناک دی خو سړی خو ډېر خوږ او ډېر عقیدې والا ډېر زبردست خبرې کولې نو ما ملک عبدالکریم برېتونه ما ته رایاد شي ډاکټر صاحب وایي چې روغانۍ بابا وایي د قام په ډاډ به یې ډنډه کم دغه خیالو زما برید چې مې څرنګې پراته و نو پراته پاتې شو او نور د وطن په باباګانو باندې نه ګرځمه زما ژوندو سمرسته وکړه چې لامړه پاتې شو او بیا یو بل دغه ده وایي چې ایمان دې ښه راته معلوم دی او په رواجي بریتو دې مو وهه لاسونه نو ملک عبدالکریم صاحب مو اورېد نو ډېرې خوږې خبرې وکړې ډېرې درنې خبرې وکړې بل دا چې د ده په هغې الفاظو کې نن یو وزن دا و چې هوپ و پکې او هوپ اګین بالکل په دې کرکټ کې یو ټکی دی سرجي افسر افغان صاحب چې کله دا بیټسمین شاټ ووایي او دته پته چې زه 100% اوټ کېږم او بیا سیف فیلډرې لکه جانټي روډي ریکي پونټینګي یا لکه یوراج سنګي او چې دغه تاته دغه دا 100% موقع چې دا سړی خو دا کیچ نه غورځي او په دغه ټیم کې هم ته سوچ کې نو هغې ته وایي هوپ اګینسټ هوپ نو دا چې نن دا کمې خبرې وکړې نو د پښتنو له یو داسې حوصله ورکوله چې هغه هوپ اګینسټ هوپ و نو چې داسې کسان یي داسې لیډینګ والا کسان یي نو انشاءالله تعالی حق به هم غواړو خو دا حوصله ورکول نه دي دا د هر چا کار نه دی دا ډېر لوی ګران کار دی حوصله ورکول او بیا به خپل ابو جمال صاحب ته په خیرالی وایم نیکې هیلې ډېر احترامات او بیا نصرالدین عثمان خیل ته په خیرالی وایم یو جهان مننه چې پروګرام ته رالی او بیا خپل ګران شینزاده صاحب ته کوم چې د ټیم کپتان دی هغه ته په خیرالی وایم او سلامونه ورته وایم نیکې هیلې ډېر احترامات او بیا فضل خالق صاحب راغی هغه ته په خیرالی وایم سلامونه ورته وایم او بیا خپل درون خان ادم خان لالا ته د مینې ډک سلامونه کوم چې هر ځای ناست دی فضل وهاب صاحب ته کوم چې زمونږ ریګولر هوست دی پته نشته چې څه شوي دي زما چې خیال دی بیزي به دا پروګرام به اوري نو هغه فضل وهاب صاحب ته اول خو هغه کوېسچن مارک ما چې هغه ټیپیکل ګوته نسی او بیا ورته د مینې ډک سلام ډېر احترامات او پروګرام به اوري ځکه چې هغه د مسافرو یو اواز و هغه به بیزي انشاءالله پروګرام ته به هم راشي نو فضل وهاب صاحب زما رور دی او ما قاری وایي مشر